د عمران خان سابقه خزي ریحام خان هم خپل یو سیاسي پارټي جوړه کړې ده. دغه سیاسي پارټي نوم څه دی؟ ریحام خان سم موټیو د سیاست لوجه راغه په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل د عمران خان خور علیما خان په جیل کې عمران خان سره ملاقات شوه دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي؟ د عمران خان کم پیغام د جیل نه بهر راغله دی، په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوي. بل صحافي صدیق جان هم یو ډیر اهم بیان جاری کړی دی چې د عمران خان یو بل سیټ د عمران خان د پارټي یو بل سیټ قرباني دو ولده جمشید دستی هم خپل سیټ قربانای په عمران خان باندې، په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل سنولا مستخیل چې کم دی هغه د پارلیمنت اراکینو حواله سره، د افسرانو حواله سره، د جرنیلانو حواله سره او د سپریم کورټ ججز حواله سره ډیر اهم او ډیر غټ بیان جاری کړي، په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ، دا ډیر اهم اپډیټ در سره په دې ویډیو کې شریک کوم او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سنولا مستخیل ویلي دي چې د پارلیمنت ارکان او گریډ 32 افسران ته حاصل ټول مراعات د غي د تنخواګانو تفصيلات جاری کړل شي. گریډ 32 افسران او د پارلیمنت چې کم اراکین دي ایله سمره تنخواګانې ورکړل کیږي، ایله کم مراعات ورکړل شي وي دي، هغه ټول تفصيلات وي عوامو ته خودل شي. او وسره د جرنیلانو او د سپریم کورټ ججانو صاحبانو پیکیجز هم مخه تراشي چې کم از کم عوامو ته پته وچلی چې کرپ سوکتي سیاستدان کرپټي او یا ک نور سوک. دا بیان چې کم دی سنولا مستخیل جاری کړو. سنولا مستخیل په دې بیان کې دا هم ویلي دي کچاري د دې بیان په وجه مال سم مسله جوړیږي سپیخيږي نو پیختي چې زاغله تیارم خو کم از کم چې عوام د دې هر څه خبر شي چې په ملک تنخواګانې سوق زیات اخلي، مراعات ول سمره حاصلېږي او کرپ سوکتی. جی دینه علاوه صحافي صدیق جان چې کم دی د هم یو سټیټمنټ جاری کړی دی. د ویلي دي چې په عمران خان یو بل وفادار هم خپل سیټ قربان کړو. جمشید دستی باندې ډیر زیات دباو خو هغه غداری په ځای باندې خپل سیټ قربان کو، هغه خپل سیټ نزان نه اهل کو، خو عمران خان سره غداری ونه کا. د نون لیگ الیکشن کمیشن جمشید دستی نه اهل قرار کړی دی چونکه جمشید دستی د پی ټی آی یو داسې لیډر دی که په پنجاب کې د لس سیټونو ته ولاړ ونه لس وړه سیټونو د ګټل شو. جی داسې یو ښه لیډر دی. جی بل د عمران خان سابقه خزي ریحام خان هم خپل پارټي سیاسي پارټي جوړه کړې ده، د جوړولو اعلان کړی دی. ریحام خان د خپل پارټي نوم پاکستان ریپبلک پارټي کې خو دی، پاکستان ریپبلک پارټي پی آر پی نوم شو، د پارټي نوم پی آر پی شو. جی ریحام خان ویلي چې زه د گیټ نمبر 4 پیداوار نه یم او نه زما پارټي د درې میاشتو والا پارټي ده. دا پارټي براتلونکو 10 کالو نه زیات چلی او راتلونکو 10 کالو کې خبره کوم چې زما پارټي چې کومه دا به د عوامو आवाज جوړیږي. خیر ریحام خان خدا ویلی الله دې وکړي چې داسې یو خپ سیاسي پارټي راشي چې د ټکر سیاسي پارټي وي. جی بل نن د عمران خان خوریانو عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی چې ملاقات نه پس علیما خان د جیل نه بهر سم مطالبه هم کړی دي او ډېر اهم بیانات جاری کړی دي. علیما خان ویلي چې کله ما عمران خان ته وی چې ستا پارلیمنټینیر لاهور د تلی وو چې بیا په خلکو تنقیدونه پېښي وو نو خان صاحب ډېر غوسه شو او وی چې متحد اوسئ، اسې په یو بل تنقیدونه مکوئ ورنه زه بیا سخت کاروي وکم. لکه پارټي کې دننه چې یو لیډر په بل باندې تنقید کوي، بل لیډر په بل باندې تنقید کوي، نو خپل د پارټي لیډرشپ لیول چې تاسو چې تنقیدونه مکوئ، که تاسو دغه رنګ تنقیدونه په یو بل کوئ نو بیا به زه سخته کاروي وکم په پارټۍ کې دننه. عمران خان دا هم وی چې په بشرا بیبي باندې ځکه ظلم کیږي چې دای ما راښکته کی، خو زه په یو صورت کې هم ډیل نه کوم، ما ټوله زندگی په جیل کې تیره دي شي خو زه ډیل نه کوم. جی دینه علاوه عمران خان دا هم وی چې په ما باندې جیل کې سچل او شو په ما باندې نو دا غي ذمہ دار به جنرال عاصم منیر وی او د ما پارټي به بیا د جنرال عاصم منیر نه دا غي حساب اخلي. علیما خان مزید ویلي په عمران خان جیل کې ډېر سختې کیږي، ټي وي پی بند کړل شوی دی، اخبار په بند کړل شوی دی. عمران خان مکمل کې تنهایی کې ساتل شوی دی. عمران خان سخترین قید کې ساتل شوی دی، داسې قید د انډیا جاسوس کلبوشن یادو ته هم نو ورکړل شوی کم قید چې عمران خان ته ورکړل کیږي. جی نو دا علیما خان د ملاقات نه پس دا بیانات جاری کړی دي. جی نو په دې ویډیو کې دا ډېر اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتر ډېر زیات مننه. والسلام.